تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت مبارکہ معطرہ تذکرہ دې دپاره کوو زموږ په زندګۍ کې د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې عمل راشي، موږ د نبی علیه السلام په شانتي ژوند تیر کړو او د دې واقعاتو د دې حالاتو د خبرېدلو په نتیجه کې د مؤمن او مسلمان په زندګۍ کې په ایمان مضبوطوالی راشي، یقین مستحکم کی نور هم او په مسلمانۍ کارونو کې انسان مخکې والی وکړي. ورنه هسې واقعات ذکر کول د دې هسې واقعاتو تذکرانو څه فایده نشته. د دې بنیادي مقصد هم دا دی او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هم عادت دا و چې هغوی به د داسې واقعاتو نه خپل ځان مستفید کولو به د داسې واقعاتو موږ واورو چې د هغې په وجه باندې زموږ په زندګۍ کې تبدیلي راشي. نبی علیه السلام چې کله په مدینه منوره کې و اولني ورځې وې پرون هم تذکره کړې وه چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا یهودي عالم و او دا چې کله خبر شولو چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلی دی نو یهودیانو په خپل تورات کې دا د دې لوستل کړي. دی د کجورې په ونه کې ناستو او د کجورو میوې شو کوله او اطلاع آواز ورته راغی چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلی دی. د په دې ونه کې په ډېره خوشحالۍ اظهار وکړلو چې نبی علیه السلام مدینې ته راغلی، ملاقات به ورسره وشي. د ده ترور ناسته وه د دې ونې لاندې په دې باغ کې خالده د هغې نوم و. دی چې کله د ونې نه راکوز شو نو هغې ډېر زیات سختې خبرې ورته وکړلې. ویل که داسې موسی ابن عمران راغلی وی موسی علیه السلام نو هسې تاسې تا به چې د خوشحالۍ اظهار کړی په ده باندې تا دومره خوشحالي په دې ونه کې وکړله او دومره خوشحاله شولې او ویې رټلو. داسې عبدالله ابن سلام ویې رټلو چې داسې تاله نه و په کار، ته خو یهودي عالم یې تاله په دې خبره دومره خوشحالي ولې په کار ده. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته وویلو ویل دا آخري پیغمبر دی، زموږ په کتابونو کې چې کومه تذکره موږ کړې ده او دنیا خلکو ته موږ ویل چې آخري پیغمبر به راځي او مدینې ته به راځي او دا ځای نښې دي، دا هغه محمد دی چې راغلی دی مدینې ته راغی. بیا یې ترور تپوس کړی دی چې واقعي زموږ په کتابونو کې په تورات کې د ده تذکره او ذکر شته؟ هغې ویله شته که نه، دا چې موږ څه ویل همدقه دی. ویل زه ورځم او معلومات کومه. عبدالله ابن سلام چې دی دا د کجورو ښکارۍ په دې سر د راونې نه راکوز شولو، دا ښکارۍ هم د سر نه دا ټوکرۍ هم د سر نه ښکته نه کړله او لاړ او سود د نبي علیه السلام خواله. نبی علیه السلام د صحابو په مجمع کې ناستو او چې کله اول ځل د نبی علیه السلام چهره مبارک مخ مبارک وکتلو نو فوراً یې وویلو ویل دا د دروغجن مخ نشي کېدلی او دا یو ښکلی پیغمبر دی. ویل د ده د مخ نه او د ده چهرې نه معلومیږي دا بلکل رښتینی پیغمبر دی. او داسې دا چې اسلام ویلی دی د انسان د نیکۍ اثرات د هغه د چهرې نه معلومیږي. قرآن شریفو د صحابو صفتونه هم ذکر کړي، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د دوی د مخونو کې به د دیندارۍ او د منځونو د سجدو اثرات پی. د نبی علیه السلام د نبوت اثرات او دغه د نبوت ښکلا هغه د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه معلومه کړله.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته نصیحت کولو که تاسو په مدینه کې خیر غواړئ په مدینه کې تاسو برکت غواړئ ښکلی ژوند تېرول غواړئ نو څلور خبرې به تاسو خامخا کوئ یو دا چې افشو السلام بینکم په خپل منځ کې سلام عام کوئ تحاببتم بینکم په خپل منځ کې به مینه محبت پیدا شي به سلام واحد داسې الفاظ دي د دې په ذریعه باندې انسان ثواب هم ګټلی شي لس نیکۍ دي او چې نور الفاظ ورسره ووایي 13 نیکۍ دي او دویمه فایدې دا ده چې د دې په وجه باندې د خلکو په زړونو کې یو بل سره مینه محبت پیدا کېږي د مینې محبت او د مسلمانانو په خپل منځ کې د ورورولۍ د قیام دپاره الله رب العزت د سلام انتخاب کړی دی او بیا دا ځان له موضوع ده داسې ده چې اسلام وایي السلام علیکم وایي په خیر علی ستړي مشي یا ګډ مارننګ یا هاي وایي داسې کوم الفاظ موږ معاشره کې اوس وایو دا ټیک نه دي دا سلام وکړو که دا نور الفاظ ته بیا وایه خو سلام چې دی د دې استعمال ډېر ضرور دی دا د نبی علیه السلام په مدینه منوره کې اولنی تقریر د خطاب دی چې مسلمانانو ته کوي اولنی خبره وکړله چې افشو السلام بینکم سلام عام کوي یو بل ته مخه سلام یعنې چې کله میلاویږي یو بل سره سلام کوئ او دویمې ورته وویل چې وتطعم الطعام او په خلکو باندې روټۍ خورئ یعنې د خپلو کورونو نه خوراک کول په خلکو باندې د خوراک د ورکولو د وجې نه ستاسو په خوراکونو کې او ستاسو په آمدنونو کاروبارونو کې به الله تعالی برکت غورځوي یعنې شریعت د دې خبرو تلقین مسلمانانو ته کوي چې مؤمن په زندګۍ کې به صدقات او خیرات به وي صدقې به کوي خیرات به کوي ورکړه به کوي او ډوډۍ به چاله ورکوي سالن به چاله ورکوي یعنې چې د چا کوم ضرورت دی د خوراک هغې اهتمام به کوي د خپل وس مطابق نو شریعت اصلي د خیراتونو قایل دی خو د رسمونو نه دی قایل چې کوم رسمونه او رواجونو زموږ په معاشره کې چې مړی وشي نو په مړي په ورځ باندې هم خیرات چې مړی پروت وي خلک غوښې پخی او دیګونه دا په شریعت کې نشته دی او دې ثواب هم نشته درېیمه زموږ په دې معاشره کې اوس درېیمه ډېر رسم کل دي او داسې روټۍ ورکوي لکه د واده روډۍ چې وي داسې وي چې بلکل واده په شان د روټۍ ده چې ورشي انډو پته هم نه لګي دا د مړي درېیمه ده که نه دا چېرته واده دی نو دا هم رسم دی رواج دی په دې کې نه مړي ته فایده شته او دا جمدي خلک ګناهګار شو دې ته بدعتیان وایي بدعات یې وکړل او دا څلوېښتیم نشته دی کلیزم نشته دی مړي پسې که څوک ثواب مړي پسې که څوک خیرات کوي ثواب کوي د هغې خپل ترتیب دی نبي صلی الله علیه وسلم ښودلی دی هغه ترتیب دا دی چې خلک په مړي پسې خیرات کوي صدقه ورکوي نو پیسې باغ دې ورکړي لکه صحابو یو صحابي راغلی الله رسوله مور مې اچانک مړه شوله که دا باغ ورکړمه ثواب ورته رسي او دا باغ یې تقسیم کړلو یو صحابي مور مړه وه کویه یې پسې ویستلو کویه یې د خپلې مور په نوم باندې کړلو داسې صدکارونه کول بلکل په دې باندې علماو اتفاق دی پیسې لګول د دنیا یو شیز ورکول په مړو پسې بالاتفاق ثواب ورته رسیږي خو شرط پکې دی د شریعت مطابق به کوي رسم و رواج بنئ او دا بله خبره ده اختلافي تلاوت وکما او نفل وکما او بل نیک عمل وکم ثواب ورته رسي که نه رسي احناف ته دې خبرې قایل دي چې د تلاوت او د نور نیکو ثوابو مړي ته رسیږي او نور امامان نه دي قایل هغه وایي دا د انسان خپل فعل دی وایي ثواب نه رسیږي خو په مال کې چې دی اتفاق دی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نو دا خبره مې ځکه وکړه د ځینې وخت کې چې کله داسې مسلې کوي نو خلک وایي ګوره خیراتونه نه مني نبی علیه السلام فرمایي خیراتونه کوئ خو د شریعت مطابق لکه موږ وایو چې هلکه مونځ کوئ او سړی په مانځه کې نور خاده ته ولاړي نه نور خاده نه قبلې ته مخ کا سړی به کې رکو پرېږدي نه رکو به کوي که رکو فرض ده که سړی ته ما ته وایي چې لکه ته مونځ ونه شو رکو دې ونه کړله ولې ونه شو چې هم مونځ کوئ بیا چې نه ونه شو فرض دی بګې پرېښودل که نه دا خپل ترتیب دی دغه شان د خیرات او د صدقو خپل ترتیب دی د هغه ترتیب مطابق به کې ثواب به کېږي زموږ د پښتنو خلکو څومره خیراتونه او صدقې دي دا ټول د رسم و رواج نه ډکې دي ځکه یې موږ ته خیر او فایده نه میلاویږي ورنه د نبی علیه السلام خبره بلکل ټیک ټاک ده چې ته خیرات او صدقه کوې د هغې برکت او د هغې خیر به الله پاک ستا په مال او حال کې به غورځوي او د هغې ډېرې فایده به انسان ته میلاویږي بیا نبی علیه السلام درېیمه چې کومه خبره کړې ده چې یو خو ورته وویل سلام خور کوي بل په خپل منځ کې
د خوراکونو تقسیم هم کوئ، ډوډۍ ورکوئ. او دریم دا چې وسیل الارحام، رشتې پالئ، د رشتو خیال ساتئ. او د رشتو پالنه دا نبی علیه الصلاة والسلام د خیر ذریعه ګرځولې ده چې په دې په وجه باندې د خلکو په زندګۍ کې خیر راځي. نبی علیه السلام یو صحابي راځي، د الله رسول ویلو چې رشتې پالل پکار دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي د الله رسول زما رشته دار دي، زه ورسره ښه کوم، د ما سره بد کوي. نبی علیه السلام فرمایي دقې ته رشته پالل وایي، تا سره هم ښه کوي، ته هم ورسره ښه کوي، خو دې ته دغه وایي، دا خو بدل دی که نه. او بیا په یو حدیث شته دی چې نور اسم د رشته دار سره نشي کولی، کور ته یې ورشه او سلام وکړه، د حالاتو تپوس یې وکړه، یو روپۍ هم چاله مه ورکوه. سړی دی د هر څه خپل ځان سره کېدي، یو بل ته نیت صفا کول، یو بل سره اخلاص سره د یو بل تپوس کول، د یو د حالاتو نه ځان خبرول، دې سره هم انسان ته به زندګۍ کې الله پاک ډېر لوی خیر ورکوي. نبی علیه السلام ویلي دي د دې په وجه باندې انسان په عمر کې الله پاک اضافه کوي. څلورمه خبره یې وویله چې نبی علیه السلام فرمایي د شپې پاسېږئ په آخري حصه کې او منځونه کوئ چې والناسو نیامون، چې خلک اوده وي. د شپې پاسېدل او د شپې په آخره حصه کې تهجد کول. نبی علیه السلام صحابو ته د مدینې خلکو ته د دې خبرې تلقین هم کړی دی چې د شپې د تهجدو کول دا هم ډېر لوی د خیر ذریعه ده. او نبی علیه السلام فرمایي د شپې به د آخري حصه کې الله پاک د اسماني دنیا ته راښکته کېږي او آواز کوي چې څوک در پکې شته پریشان حاله، یا چا ته پریشانی او تکلیف وي او ما نه وغواړي چې تکلیف او پریشانی دې لرې کړمه. څوک حاجتمن او ضرورتمن شته دی، زما نه غواړي چې حاجت او ضرورت یې پوره کړمه. د نبی علیه السلام خبره ټیک ده، بالکل 100% نه زیاته ټیک ده. خو زمونږ سوچ او فکر ټیک نه دی، زمونږ ایمانونه او عقیدې ورسره مضبوطې نه دي. ورنه نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک کوي دقه شان دی، دا د ایمان او د یقین استحکام غواړي. نبی علیه السلام فرمایي شپې پاسېږئ او کله ناکله به صحابو ته ویل لا تقل مثل فلان، هلکه د پلانکي په شانتې مه کېږئ چې د شپې یو ځلې پاڅېدل تهجد وکړي او بیا یې نه کوي. نه، تسلسل ساتئ په دې عمل کې. شریعت ویلي د نفلي کار لږ کوئ خو همیشګیرۍ تسلسل پکې ساتئ. که بیماري او مشکل بېله خبره ده خو نفل پاتې کول پکار دي. و انسان ته څه مشکل او پریشانی نشته دی او تسلسل په نفلي اعمالو کې دا یو بل ثواب دی. عبدالله ابن سلام فرمایي چې نبی علیه السلام دا تقریر صحابو ته وکړل، ما پړه کې ویل چې دا خو بالکل واقعي دی، خو د تورات خبرې کوي. ویل دې دوران کې زما راښکارئ په سر و نو دا مې کېښودله د کجورو. او نبی علیه الصلاة والسلام ته مې ویلو، ما ورته ویلو چې د الله رسوله زه یو څو تپوسونه کوم او خبرې خو مې د واورېدلې، مخ مبارک نه دې معلومیږي، او زه یو 3 تپوسونه دا زما نه تا نه کومه، کله دې 3 تپوسونو جواب دې راکړو نو ته به بالکل پیغمبر وې. او د دې 3 تپوسونو جواب چې دی بغیر د پیغمبر نه بل څوک نشي ورکولی، دا هم ته ورکولی شي. نبی علیه الصلاة والسلام تو فرمایل چې بس وکړه، ستاسو سوالات دي د هغې جوابونه به در وکړمه چې ما ته معلومات دي. عبدالله ابن سلام ورته وویلو علمي سوالات دي. ورته ویل د قیامت له ټولو نه غټه او اولنۍ نښه کومه یوه ده؟ د قیامت مختلفې نښې ذکر شوي دي. نو دا اولنۍ نښه یې کومه ده چې هغه به ځېږي او دې مطلب به ده چې قیامت بالکل په سر ودرېدلو. دویمه دا چې سوال مې دا دی چې په قیامت کې به چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان جهنم ته لاړ شي، د جنتیانو خوراک آغاز به د کم ځای نه کېږي، اولنی خوراک به څه کوي. او درېیمه دا چې کله دا بچی مور له تلی او کله پلار ته تلی، دا ولې؟ یعنې کله بچی د مور په شانتي او کله د پلار په شانتي، دا ولې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ویلو ورته ویل چې کله تا سوالات کول که نه، وی جبریل راغی او راته ستا د سوالاتو سره جوابات وښودل، ما ته مخکې نه و معلوم. وروره نبی علیه الصلاة والسلام داسې ورته ونه ویل چې مړه تا ته اوس معلوم دي، ما ته 1000 کاله مخکې د دې پته وه. نه، ویل ما ته ستا د سوالاتو جوابات نه معلوم، ویل دا جبریل مې خواته ولاړ دی، ده راته دا دې وښودل. و نبی علیه السلام ته وفرمایل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته چې د قیامت اولنۍ نښه دا ده چې د مشرق نه به
اور راپورته کیږي په مشرقي ملکونو کې به اور راپورته کیږي او دا به مغربي ملکونو ته منتقل کیږي به. یې مطلب دا چې مشرقي طرف کې به یو داسې مشکل او داسې مصیبت او داسې فساد راځي به چې د مشرق ملکونو خلک به مغرب طرف ته راځي به. دا د قیامت په نښو کې اولنۍ غټه نښه ده. وړې وړې نښې ډېر شی موجود شوي دي او شته په دې معاشره کې چې بالکل قیامت ته جوختې نښې وي. هغه دا چې د اور پیدایش دی. مونږ د دې قیامت په ځینو خبرو باندې انسان داسې نه رسېږي. ډېرې فتنې او ډېرې نشانات داسې دي چې په هغې باندې بحث مباحثه لږ مشکل وي. بهرحال د نبي علیه السلام مطلب دا و چې په دې مشرقي ملکونو کې به یو فساد راپورته کېږي. اور یې ویل، الله رسول اور یاد کړی، د دې طرف ته به اور راپورته کېږي او دا به مغربي، دا خلک به مغربي ملکونو ته به ځي. د اور نه مطلب څه دی چې ایډز بیماري به راځي، کینسر بیماریانې به لګي، هیپاټایټ سی به لګي، قتلونه به کېږي او که نه انسانیت به هلته ختمیږي. هلته به بېحیایي بې پردګي به وي او هغه بېحیایي او بې پردګي به بیا دې به نور ملکونو ته راځي به. یعنې د دې د اور مختلفې معنې ته کولی شي. حقیقي اور هم کولی شي او که نه خلک وایي که نه هلکې په کور کې کله جنګ خلي که نه هلکه دې کور ته مې اور مه لګوه که نه. اور نه دی لګولی. د بچو په منځ کې چې اختلاف را پیدا کړي څوک په کور کې تا را اور کرلی دی. ګوره مقصد د نبي علیه السلام د عرف مطابق خبره کړې ده. عبدالله ابن سلام دا خبر دی ټیک ده. دویم ورته ویلي تا سوال دا چې به جنتیانو به اولنی خوراک الله پاک هم یو کوي. نو نبي علیه السلام ته فرمایي الله پاک به جنتیانو باندې اولنی خوراک تاسو به چې حلوا وایي. موږ ټول خو حلوا خواره یو که نه، حلوا به نه وي. او زه به کله ناکله به د حلوا مخالفت داسې نه کوم، زه هم د خلکو ځینې کار سم شي ته سم کار ویلی بس بیا څوک به چې حلوا وایي نو حلوا نه ده. نبی علیه السلام فرمایي د مچھلي نه دی مهی، د مهي کلیجي به وي چې موږ ورته کلیجي ورته آینه چې ورته وایي. د دې آینه کې دننه یوه غوښه ده، کچه نری غوښه ده، هغه ډېره قیمتي ده او ډېره خوندوره ده. نبی علیه السلام به جنتیانو ته اولنی ډش دقه ورکوي به. څومره مهی به وي زم چې پاکستان منګې به یو برابر به یو مهی وي، دومره غټ غټ میان به وي. د هغې میانو کلیجي او د هغې په آینه کې دننه یو کچه او خوندوره غوښه ده. الله پاک به په جنتیانو باندې اولنی خوراک د مهي د کلیجي دننه د کچه غوښه خوراک به پکې. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته د الله رسول دا خبره دې ټیک ده. ویل درېیم سوال دې دا چې دا ماشومان کله مور ته تلي کله پلار ته، ویل دا ولې؟ نو ساینسي لحاظ سره که دا خبره ګوري نو ډېر اوږد بحث دی پې، خو مقصد یې دا دی د نبي علیه السلام چې کله د پلار د طرف نه مخکې رحم ته چې کوم ځای کې ما بچی جوړېږي هلته د پلار د طرف نه مخکې د منۍ د اوبو رسېدنه وشوله نو بیا د پلار په رنګ باندې وي، او که د مور د اوبو رسېدنه مخکې وشوله نو بیا د مور په شانتې وي. نبي علیه السلام اوس ساینس دا خبره کړې ده، وایي که انسان په خپله باندې دغه اوبه هغه ځای ته بزعه ورته په عربۍ کې وایي چې هغې ته دا اوبه څوک رسوي انسان په خپل اختیار 2.5 کاله پې لګي. الله پاک په 2.5 ګنټو کې په یو خاص طریقه باندې دا اوبه هلته رسوي. 2.5 ګنټې پس اوبه هلته رسېدلي چې د کم په دې دواړو کې د ښځې او د خاوند د چا کم اوبو مخکې والی وشو بچې د هغه په رنګ وي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ویل الله رسوله لاس راته رادې خوا کا. او د نبی علیه السلام په لاس باندې لاس کېښودل او کلمه شهادت ویله. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه مسلمان شولو او ویلو نبی علیه السلام ته زما عبدالسا د یهودي عالم یما د تورات عالم یما او بالکل ته رښتینی پیغمبر یې او زما د مسلمانۍ چاته وایم او زه په دې کوټه کې پټېږم ویل چې هسې تا ته اندازه وشي زه څنګه سړی یم. ځکه دا یهودیان به راپسې بیا خبرې کوي. یهودیان خو پخوا نه د مسلمانانو دشمنان دي، اوس هم دي. یهودیان راغواړه زه په دې کوټه کې کښېنم او تپوس وکړه چې هسې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی. پیغمبر علیه السلام د مسلمانانو خو څوک نه خبر. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دننه په کوټه کې کېناستلو دننه او یهودیان نبی علیه السلام راغوښتل نږدې یو بل سره خلک پاتې کېدل په مدینه کې. نو تپوس د یهودیانو چې عبدالله ابن سلام څنګه دی؟ وی سیدنا ابن سیدنا، پلار یې هم ډېر نیک سړی و او دی په خپل هم ډېر نیک دی
او دې په خپل هم ډېر ښه کردار والا دی، پلار هم ډېر ښه کردار والا و، او دې په خپل هم داسې پاکیزه انسان دی، پلار هم ډېر پاکیزه انسان و. او د عبدالله ابن سلام داسې صفتونه یې وکړل. نبی علیه السلام ته فرمایي هسې که هغه مسلمان شي زما سره او دا کلمه وایي څنګه وي؟ هغه ویل نه، سوال نه پیدا کړي چې هغه مسلمان شي، هغه یهودي غټ عالم دی. هسې نبی علیه السلام ته فرمایي که مسلمان شي ویل نه شي کېدلی، دا سوال نه پیدا کړي چې هغه مسلماني. یهودیانو خو د مسلمانانو سره دشمني وه. پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن سلام ته سوال ځواب وایي چې راوځه. چې راووتلو عبدالله ابن سلام د یهودیانو مخکې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یو منټ نه تیر شوی ویل زه پلار هم داسې و، دی په خپل هم داسې دی، یو منټ پسې خبرې بدلې کړلې. عبدالله ابن سلام ته وفرمایل د الله رسوله ویل دا کار مې دې دپاره وکړو ته نه وې خبر، ته به ویل چې د عبدالله ابن سلام واقع د پلار هم خراب و، دی په خپل هم خراب و، ځکه د مخواله راغی. خو یهودیانو کې دا خراب صفت دی. ویل دي یهودیانو ستا په صفت ځان مړ کړی دی، روزانه به ستا صفتونه کول او ستا لپاره به خبرې کولې، هر چا ته د اوس او خضرت ته را خبرې دوی ښودلې. خو نن ته چې ته رالې او ته د بنو اسحاق کې نه بنو اسماعیل کې راغلی، نو یهودیان ستا مخالفت کوي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه خلاف یهودیانو لویه پروپیګنډا وکړله. او عبدالله ابن سلام دا هوښیارتیا کړی و، د عرب ډېر هوښیار خلک وو، هوښیارتیا به ډېره وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې دی بیا په دې خبره پوه شو چې یهودیان به ټول عمر همدغه غلطې پروپیګنډې او غلط خبرې به کوي. به د عبدالله ابن سلام مسلماني دا زموږ د مسلمانانو دپاره هم یو لویه د ایمان طرف ته د پیشقدمۍ خبره ده. زموږ په دې خپله مسلمانۍ او په دې خپل ایمان باندې یقین نور مستحکم شي. یهودي عالم و مسلمان شوی و، او نبی علیه السلام او صحابو به د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ډېر احترام کولو مسلمانانو به، ځکه دا یهودي عالم و، په تورات هم پوهېدلو او په قرآن شریف هم پوهېدلو. په قرآن شریف کې الله تعالی ویلي دي چې ان کثیرا من الاحبار والرهبان یاکلون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قرآن شریف ویلي دي یهودیانو نصرانیانو خپل مولیان او خپلو پیرانو نه خدایان جوړ کړي دي. عبدالله ابن سلام راغی د الله رسوله موږ خو یهودیانو چېرته هم خپلو مولیانو ته او خپلو پیرانو ته چې موږ خو خدایان نه دي ویلي. نبی علیه السلام ته فرمایي یهودیانو به داسې کول که نه چې د خپل مذهبي مشر او مذهبي رهنما به ورته یو خبره وکړه چې هلکه حلاله ده، بس حلاله چې حرامه ده. یهودیانو به ترې تپوس نه کړو چې په کوم ځای کې راغلي دي. ویل الله رسول هم دقه شانتې وه. الله پاک فرمایي دا مقام د خدایي دی. الله پاک چې وایي دا کار کوو نو بس بغیر چون چرای کوه، او دا د رسول مقام دی. او چې یو شی بند دی نو بس بند دی. دا کار به تاسو یهودیانو کولو د خپلو پیرانو او مولیانو سره، دقې ته خدایي مقام وایي. دا هم کړي دي که نه؟ ویل کړي هم دي. ویل دقه قرآن دا خبره کړې ده. د عبدالله ابن سلام به د پوهې دپاره دا سوالات کول. دا د نبي صلی الله علیه وسلم سره په دې اوایلو کې اولنۍ غټه خبره او غټه کامیابي مسلمانانو ته دا راله چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یهودي عالم بیا مسلمان شولو. ابه مسلمانانو ته د تورات تذکره هم کوله به چې د تورات کې دا راغلي دي. دا د نبی علیه السلام د سیرت ښکلا ده، او دا د نبی علیه السلام د سیرت ښکلي واقعات دي. انشاءالله د مدینې نور حالاتو تذکره کول، بیا به د غزواتو بحث شروع کیږي. دا به انشاءالله تعالی کو به دې دپاره چې موږ د نبی علیه السلام د حالاتو نه خبر شو. الله نبی دعا ده چې الله پاک موږ په دین باندې او په شریعت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا.